بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیډز کی تاسو ته هر کله وایو. ګرانو کتونکو نن پروګرام کې به په درې څلور مهم ایشوز باندې خبرې اترې کوو. غاښونه که موږ وګورو د هغې مختلف بیمارۍ دي، د هغې چې کوم د هغې د وجې نه خلک چې کوم دي نو هغه متاثره کېږي. د هغې سره سره بیا د دغه صفایي چې کوم ده نو هغه څومره ضروري ده پاکستان کې، او بیا په نورو ملکونو کې د دغه علاج چې کوم دی نو هغه څنګه کېږي، په هغه کې څومره سهولتونه هلته وي، دلته څه صورت حال دی. دغه حوالې سره ریسرچ چې کوم دی څومره ضروري دی، څومره ریسرچ کېږي، په دې باندې به په نن پروګرام کې خبرې اترې کوو. موږ سره په سټوډیو کې موجود وي ډاکټر سندلین فیروز صاحبه چې هغې دغه کوم ډینټل مټیریل دی په هغې کې پی ایچ ډي کړې ده او په دغه کې ماهر دي. ډاکټر صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. تھینک یو ویری مچ فار دې سره سره وزیر دفاع خواجه آصف صاحب چې کوم دی نو هغې کابل ته رسېدلی دي. وب سره هلته د طالبان چې کوم حکام دي د هغې سره ملاقاتونه شوي دي او هغې خواجه آصف صاحب دا ویلي چې کوم دواړه ملکونه دي د هغې کوم تعلقات چې دي هغه ډېر زیات ضروري دي. بیا په دې صورتحال کې چې کوم تجارتي راهداریانې دي او نور چې کوم معاملات دي نو هغې وایي چې تعاون د دواړو ملکونو ترمنځ دا چې کوم دی نو هغه ډېر زیات ضروري دی. دې سره سره تېر ورځ یو اهم اجلاس شوی و، په هغې کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا نگران چې کوم دی هغې ته د انتخاباتو په حوالې سره بریفینګ ورکړی شوی چې په صوبه کې د پولیس نفري چې کوم دی نو هغه کمه ده او نور 55,000 اهلکاران چې کوم دي نو هغه په کار دي او دغه انتخابات چې کوم دي نو د هغې نه دغه چې ښکاري داسې چې دغه انتخابات کېدلی نه شي ځکه سیکیورټي چې کوم دغه دي نو په دې باندې به هم خبرې کوو. په اخره کې بیا چې کوم د مردان او دغه شانتې په بنو کې کوم سینیټیشن کمپنیانې دي هغه د صفایي دپاره جوړې شوي دي، په هغې کې چې کوم بورډ دی د هغې تحلیل شوي دي. د هغې د بورډ نشوالي له وجې نه انتظامي مسایل مخې ته راغلي دي، خلک په احتجاج هم دي او مالي مشکلات هم مخې ته راغلي دي. په دغه باندې هم پروګرام کې خبرې کوو. خو زموږ چې کومه لومبۍ ایشو ده نو هغه د دغه ډینټل حوالے سره ده. ڈاکٹر صاحب را سره په اسٹوڈیو کې موجود ده. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس فیلڈ کے حوالے سے کہ یہ جو ڈینٹل مٹیریل ہے اس میں آپ کو پی ایچ ڈی کا خیال کیسے آیا، اور پھر اپنے سفر کے حوالے سے بھی بتائیے گا. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو خواتین اس فیلڈ میں بہت کم ہے، ریسرچ کی اگر ہم بات کریں تو کیسے آنا ہو اس فیلڈ میں؟ تھینک یو فرسٹ آف آل، آپ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں آج دعوت دی اور بہت ہی ایک اہم موضوع پہ بات کرنے کا ایک موقع فراہم کیا. خیال کس طرح آیا، کہتے ہیں نا کہ انسان کی اپنے ایک اندر ایک ہوتی ہے، ایک شروع سے ایک اس کی ایک لگن ہوتی ہے کچھ کرنے کی، کچھ ڈفرینٹ کرنے کی، کچھ الگ کرنے کی. شاید یہی وجہ ہے کہ شروع سے جب میں نے اپنا یہ دانتوں کی جو تعلیم تھی اسٹارٹ کی BDS، تو میری فیملی میں کوئی نہیں تھا مجھ سے پہلے. میرے حالانکہ فادر بھی ڈاکٹر ہیں، تو ہمیشہ سے مجھے تھا کہ میں کچھ الگ کروں. وہ ایک ہوتا نا ایک لائن پہ چلنے والا میرا ہمیشہ سے مزاج نہیں تھا. تو جب میں نے اپنی گریجویشن کر لی، اپنا BDS کر لیا، تو میں نے دیکھا کہ 90% گریجویٹس آل اراؤنڈ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو ہر گریجویٹ جو ہے وہ کلینکل سائنسز کی طرف جاتا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمارا ملک ایک 5th لارجسٹ پاپولیشن ہے اور ہمیں واقعی میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، خاص طور پہ فیمیل ڈاکٹرز کی. لیکن مجھے یہ لگا کہ ٹھیک ہے کلینکل سائنسز بہت ہے. جب ہم پڑھ رہے ہوتے تھے پیشنٹس پہ کوئی مٹیریل لگا رہے ہوتے تھے جیسے فلنگ ہے، روٹ کنال ہے، اس ٹائم بھی میرے ذہن میں بہت سارے سوال آتے تھے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم کوئی اور مٹیریل کیوں نہیں استعمال کر سکتے، ہم ایک پیشنٹ کا دانت کیوں نکال رہے ہیں، ہم اس کو کیوں نہیں پریزرو کر سکتے، یا اگر ہم ایک مٹیریل باہر سے منگوا رہے ہیں کسی فورن کنٹری سے جو کہ یہاں پہ ہمیں ہزاروں کا پڑ رہا ہے اور 70% آف ہماری پاپولیشن اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی، تو ہم کیوں نہیں کوئی ڈفرینٹ سستا مٹیریل بناتے. تو اس طرح میرا ایک شروع سے ایک رجحان تھا مٹیریل سائنسز کی طرف. تو اس کا وجہ یہ بھی بنی کہ آپ نے خود بھی کہا کہ زیادہ تر جو پاکستان میں ہے جس کے پاس کلینکل کی ڈگری ہو تو کلینک کی طرف جاتی ہے، تو آپ کلینک کی بجائے آپ ریسرچ کی جانب آ گئی، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. دوسرا میری مدر خود ریسرچ میں ہے، وہ 30 سال انہوں نے کام کیا پاکستان میڈیکل ریسرچ کاؤنسل میں. تو ایک گھر میں ایک مجھے بہت اسٹرانگ ایک انسپریشن تھی اپنی مدر کی شکل میں، اپنی ماں کی شکل میں. تو مجھے یہ اتنا آئیڈیا تھا کہ ریسرچ میں بہت پوٹینشیل ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب میں نے اپنا BDS یا انڈر گریجویٹ اسٹڈیز کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد چونکہ میرے ہسبینڈ بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے تھے تو میں نے پھر اسٹارٹ کر دیا اپرچونیٹیز کو تلاش کرنا کہ کچھ ایسا ہو کہ ہم کچھ ڈفرینٹ کریں. تو لیکن یہ ہے کہ ریسرچ کا تو تھا شروع سے مجھ میں تھا کہ میں نے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے. اگر کلینک
کل سائٹ پہ بھی جانا ہے یا اپنا ایک کلینک کھولنا ہے تو ساتھ ساتھ کچھ اس میں جدت لانی ہے, کچھ ریسرچ کی جو نئی ٹیکنالوجیز باہر یوز ہو رہی ہیں ان کو یہاں لے کے آنا ہے. تو یہ ایک ریزن بنا میرا ریسرچ کی طرف جانے کا. اچھا, تو آپ نے اپرچونیٹیز کی بات کی, تو ہماری جو نوجوان ہے, لڑکے ہے, لڑکیاں ہے, تو ان کے لیے کوئی مواقع ہے فارن کنٹریز میں ریسرچ کے حوالے سے, اسکالرشپ کی اگر ہم بات کریں, ہے مواقع؟ جی مواقع بہت زیادہ ہیں. چونکہ میں خود ابھی دسمبر میں میرا پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوا ہے ڈینٹل مٹیریل میں, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں مواقع ہیں, اوور آل خواتین کے لیے بہت بے تحاشا مواقع موجود ہیں. اور صرف ایک انفارچونیٹ یا بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں فورن میں بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹ یا اسکالرشپ کو جو لوگ اویل کرتے ہیں یا جو لیتے ہیں وہ زیادہ تر یا تو انڈین ہوتے ہیں یا بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹس کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے. تو یہ کیوں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی پیچھے محرکات وجوہات کیا ہے؟ سب سے بڑی اس میں ہمارا ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ چاہے تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنا ایک نام انہوں نے پیدا کیا ہے پوری دنیا میں. جو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے اویئرنیس کی کمی ہے. ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ریسرچ بھی کچھ ہے, ریجنریٹو میڈیسن بھی ایک الگ ایک فیلڈ ہے. آپ ایک کلینکل ڈگری کے ساتھ ریسرچ میں بھی جا کے اپنا ایک بہت اچھا کیریئر بنا سکتے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم لوگ ایک لکیر کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جیسے ایک وقت میں آیا تھا کہ سب ایم بی اے کرنا شروع ہو گئے, پھر سب نے یہ سوچا کہ بس اب ہم ڈاکٹر بن جائیں تو بس اپنا کلینک کھول لیں. ہم میں کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہم تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ کے جو واقعی میں ایک ہمارا مسئلہ جا رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑا سا ایک بہت چھوٹی سی ایک مثال دی کہ پیشنٹس کو کتنے مہنگے پروڈکٹس یوز کرنے پڑتے ہیں اور وہی بس ایک کنونشنل ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں پیشنٹس کے لیے. تو میرا یہ ہمیشہ سے یہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ہٹ کے سوچیں. اور فارچونیٹلی چونکہ میں ایک بہت ویل ایجوکیٹڈ گھرانے میں بھی پیدا ہوئی ہوں, تو شروع سے تھرو مائی ہسبینڈ, تھرو مائی پیرنٹس, اپنے بہن بھائیوں کے تھرو مجھے گائیڈنس بھی بہت پراپر ملی. تو میں اپنے آپ کو ایک اپارچونیٹی کہوں گی, اس میں میرا کوئی اتنا وہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے میڈم, جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈگری ریکوائرمنٹ کے لیے بس ہم ریسرچ کر تھیسس بن جاتے ہیں, پھر یا تو وہ الماریوں کی زینت بن جاتی ہے یا پھر جو کباڑیوں کی دکانوں پر وہ ملتی ہے ان کی کاپیاں. تو آپ نے جو ریسرچ کی ہے اس سے عام آدمی کس طرح مستفید ہو سکتا ہے اور اس کو جو ہم کس طرح ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں اس طرح دوں گی کہ جب میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا تھا پاکستان سے, تو اس کے بعد سے مجھے تھا کہ میں نے اگر پی ایچ ڈی کرنی ہے تو کسی فورن کی ویل نون یونیورسٹی سے, ایک ایسے ریسرچ گروپ سے جو کہ کمرشلائزیشن کی طرف زیادہ ہو, اور میں نے پی ایچ ڈی اگر کرنی ہے تو اسکالرشپ پہ کرنی ہے. تو میری یہ چیزیں بڑی کلیئر تھیں جو آپ نے سوال کیا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہی تھی تاکہ میں کچھ نیا سیکھوں, کچھ جدت لے کے آؤں اپنے ملک میں. یہاں پہ پاکستان میں ٹھیک ہے پی ایچ ڈی کی اب بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں, لیکن میرا شروع سے یہ تھا کہ میں باہر جاؤں, باہر کی فنڈنگ یہاں لے کے آؤں, ایک ایسا پلیٹ فارم یا ایسی ریسرچ کروں جس سے واقعی میں ایک عام آدمی کی زندگی میں کوئی چینج آئے. اس کی اگزامپل میں آپ کو اس طرح دے سکتی ہوں اگر آپ کے پاس ہے تو, کہ جو میری ریسرچ ہے اس کو اب ہم کمرشلائز کر رہے ہیں. کمرشلائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے ریسرچ کی ہے اس سے اب ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہا ہے اور وہ پروڈکٹ ایک عام آدمی استعمال کرے گا. تو جب آپ کی ریسرچ کمرشلائزیشن کی طرف جاتی ہے تو وہ ایک ایسی ریسرچ ہوتی ہے جو کہ جس کے اثرات یا آؤٹ کم عام آدمی, آپ ہر کوئی استعمال کرتا ہے, اس کو فیل کرتا ہے, کیونکہ وہ ایک ریسرچ بیس پروجیکٹ ہے. تو پاکستان میں بھی میں یہ اس چیز پہ زور دینا چاہوں گی کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کی طرف آ رہے ہیں وہ صرف یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے, بلکہ آپ جو ریسرچ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پیشنٹس کو یا مریضوں کو یا ہماری عام عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا یا ان کی زندگی میں کیا چینج آئے گا. جب آپ اس سوچ کے ساتھ کسی بھی پروجیکٹ میں اپنا انپٹ دیتے ہیں یا اس کا آپ حصہ بنتے ہیں تو وہ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ صرف ایک الماری میں پڑی ہوئی کتاب تھی, وہ پروڈکٹ ہی, وہ ریسرچ ہی آپ کے سامنے ایک پروڈکٹ کی شکل میں نظر آتی ہے. تو میڈم پھر جب ہماری یہاں بہت سارے نوجوان ہیں وہ ریسرچ کرتے بھی ہے تو اور چاہتی بھی ہے, لیکن ان کو ایک گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ تو ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ماہر ہے, پی ایچ ڈی ہے, تو کوئی پلانس ہے, کیا منصوبہ بندی ہے کہ آگے ان نوجوانوں کو جن کو ضرورت ہے گائیڈنس کی, تو گائیڈنس کا کوئی پلان ہے آپ کا؟ بالکل, میں بہت سارے فری پلیٹ فارم ہیں جن پہ میں اویئرنیس دیتی رہتی ہوں. جیسے فیس بک پہ ایک بہت مشہور پیج ہے اسکالرشپ نیٹ ورک, اس سے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا
اور میں چاہوں گی کہ میں اس کے تھرو بھی اسٹوڈنٹس کو اور بھی چیزیں سکھاؤں. اس طرح فیوچر میں میرا ارادہ ہے کہ میں اس طرح کے فری فورم پہ اسٹوڈنٹس کو کر کے انشاءاللہ اور ان کو اویئرنیس دوں, کیونکہ جس طرح ہر چیز کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے, اس طرح ریسرچ پوزیشنس کو اویل کرنے کا یا اپلائی کرنے کا اور اس میں سکسیزفل ہونے کا بھی ایک پراپر چینل ہے, ایک طریقہ ہے. اس میں آپ کو اپنی پوری اپلیکیشن بنانی پڑتی ہے. اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو باہر کی ریسرچ کمپنیوں کو اپروچ کرنا پڑتا ہے, ان کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ آپ جس ریسرچ پروجیکٹ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کا واقعی میں عام عوام کی زندگی میں کوئی چینج ہوگا. تو بالکل یہ ارادہ ہے انشاءاللہ, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میں 2-3 لنکس بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ, جس کے تھرو کوئی بھی اسٹوڈنٹس کو کوئی بھی سوال ہو ذہن میں, جس طرح کوئی سوال میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا, کوئی بھی چاہے ریکمنڈیشن لیٹرز کے حوالے سے ہو, یونیورسٹیز میں ریکوائرمنٹس کے حوالے سے ہو کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں فورن یونیورسٹی میں, کون سی یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا چاہیے, کیو ایس ورلڈ رینکنگ کیا ہوتی ہے, کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر آپ کی ڈگری کیو ایس ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں سے کسی یونیورسٹی سے آپ نے وہ ڈگری لی ہو, اور جب آپ اپنی ڈگری کر بھی لیں اس کے بعد بھی آپ کس طرح اس ڈگری کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے ملک کے بینیفٹ کے لیے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بالکل میرا ایک آج کل کولیبریشن بھی چل رہی ہے 2-3 انسٹیٹیوٹ سے, اور ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم ایک فری سیمینار ٹائپ جو ہے وہ ایک چیز انیشیٹ کریں جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس دیں. ٹھیک ہے, آپ نے ریسرچ کی بات کی میڈم فارن کنٹریز میں, تو باہر ممالک کی ریسرچ, ہماری ریسرچ, وہاں علاج, ہمارا علاج, اگر ہم ان کا دونوں کا موازنہ کریں تو وہاں کی سہولیات اور یہاں کی سہولیات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو جب بھی موازنہ ہوتا ہے نا تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم ڈائریکٹ موازنہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات کہ اکانومی ان کی ہم سے بہت اسٹرانگ ہے, یہ تو ہم سب کہتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, لیکن اگر آپ آبادی کا پرسپیکٹیو بھی دیکھیں نا تو ہماری آبادی بہت زیادہ ہے فارن کنٹریز کی آبادی سے. اب آپ جس طرح ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں, آج کل وہاں پہ بھی ریسنٹلی میں نے ایک ڈیلیگیشن کے آئی واز پارٹ آف دیٹ ڈیلیگیشن جس میں اس چیز پہ بڑا کھل کے بات ہوئی کہ وہاں پہ بھی ڈینٹل فنڈنگ بہت کم ہے. جی جی. تو وہی ایشوز وہاں پہ بھی ہیں, صرف فرق یہ آتا ہے کہ وہاں پہ چونکہ ان کی جنرل پاپولیشن ایجوکیٹڈ ہے, سو دے آر ویری ویل اویئرڈ آف دا ٹیکنیکس اینڈ دا لیٹسٹ تھنگس, تو یہ فرق آتا ہے. لیکن یہاں پہ پاکستان میں جس چیز کی ابھی اشد ضرورت ہے وہ تو ایک تو اویئرنیس عام عوام کی. اویئرنیس کی کیوں؟ کیونکہ جب آپ پریونٹیو سائڈ پہ یا عوام کو منہ کی بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے اویئرنیس دیتے ہیں تو آپ کے پاس جو ایک پیشنٹ کا لوڈ ہے جو کلینک میں آتا ہے, جو کہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ایک RCT ٹریٹمنٹ کو, یا اور اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہوتی ہے کہ دانت نکلوانا, تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. لیکن ڈینٹل فنڈنگ کا جو ایک ایشو ہے وہ فورن میں بھی ہے, لیکن ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ایک تو ہمارا ملک کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے اور اوور آل اویئرنیس بھی بہت کم ہے لوگوں میں. میڈم اس پر بات کریں گے, جو آپ نے کہا کہ منہ کے حوالے سے اس میں جو ہمارا دانت نکالتے ہیں, صفائی ہے, برش ہے, ٹوتھ پیسٹ ہے وغیرہ, یہ سب اس پر بات کریں گے. لیکن آخری سوال اس حوالے سے جو انوویٹو پروڈکٹس ہیں, تو یہ ہماری جو آپ نے جو ریسرچ کی اور آپ اس کی بات کر رہی ہے, تو یہ ہماری معیشت میں کیا مثبت اثر کر سکتے ہیں اس پر؟ اچھا, جو میرا ریسرچ پروجیکٹ تھا وہ اس طرح تھا کہ میں نے مٹیریل سائنسز سے ریلیٹڈ تھا. جی. اور اکثر جب آپ کو کینسر ہوتا ہے یا کوئی آپ کے پاس مسوڑے کی بیماری, ہڈی کی بیماری ہوتی ہے, تو آپ ہڈی کو کاٹتے ہیں. جی جی. اور جب آپ ہڈی کو کاٹتے ہیں تو اس میں آپ ایک بون گرافٹ لگاتے ہیں. جی. تو میرا ریسرچ پروجیکٹ PhD کا یہ تھا کہ ہم نے یہ پروجیکٹ کولیبریشن تھی نیوزی لینڈ کی اور پاکستان کی. جی جی. تو نیوزی لینڈ میں آپ کو پتہ ہے شیپ وول بہت زیادہ اویلیبل ہے را مٹیریل کے طور پہ, تو ہم نے اس وول سے کیریٹن نکالا ہے اور اس کیریٹن سے ہم نے ایک بون گرافٹ بنایا ہے جس کا کافی اچھے مثبت نتائج آئے ہیں. اس کا پاکستان میں یہ فائدہ ہوگا کہ چونکہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ یہ ایک طرح سے کولیبریشن ہے ڈاکٹر محمد نوشاد جو کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں ہیں, نیوزی لینڈ کی ریسرچ ٹیم کے درمیان. تو کل کو یہ پروڈکٹ جب عام مارکیٹ میں آئے گا یا پاکستانی مارکیٹ میں بھی آئے گا تو کمپیریٹیولی اس کی پرائس کم ہوگی. ہم اپنے ہی انڈیجنس یا جو ہمارے پاس اویلیبل پروڈکٹ ہیں ان سے پروٹین ایکسٹریکٹ کر کے اس گرافٹ کو بنا سکیں گے. چونکہ یہ کولیبریشن ہے پاکستانی ہائر انسٹیٹیوٹ کی نیوزی لینڈ کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, تو جب یہ کولیبریشن ہوتی ہے اور جب یہ پروڈکٹ کمرشلائز ہوگا
تو اس کا جو پروفٹ ہے وہ شیئر ہوگا پاکستانی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی, تو الٹیمیٹلی یہ آپ کی اکانومی کو بھی مستفید کرے گا. تو اس حوالے سے یہ پروجیکٹ ہے. اور ٹھیک ہے, ریسرچ کی تو بات ہو گئی, اب زراعت علاج کے حوالے سے میڈم ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو بہت زیادہ ہوتی تھی کہ سڑک کنارے کوئی بندہ بیٹھا ہے اور دان نکالتا ہے, اسٹرلائزیشن کا کوئی نظام ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ کتنا خطرناک ہے. اور آج کل اس حوالے سے آپ دیکھتی ہے یہاں پر کچھ چیزیں, اس کے لیے کوئی اقدامات ہو رہی ہے اسٹرلائزیشن کے حوالے سے اگر بات کریں؟ بالکل اقدامات تو ہو رہے ہیں, لیکن بڑی ایک افسوسناک اور ایک خطرناک بات یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس سی, ہیپیٹائٹس بی, HIV یہ ایک ایسی بیماریاں ہیں, مہلک بیماریاں ہیں, اور یہ بڑی آرام سے, بڑے تھوڑا سا پریونشن سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. یہ خون کے ذریعے بڑا ایزیلی لگ جاتی ہیں. بلکہ اب تو ایک لیٹسٹ ریسرچ بھی تھی جس میں یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایون آٹوکلیو بھی کر لیتے ہیں تو HCV وائرس جو ہے وہ جو ہیپیٹائٹس سی کرتا ہے, جگر کی بیماریاں, وہ سروائیو کرتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنا ضروری ہے اس چیز کا. اور یہ چیز میں جب یہاں پہ اب بہت ہم دیکھتے ہیں کلینکس پہ, جب بھی آپ کوئی پیشنٹ آتا ہے HIV کے ساتھ یا ہیپیٹائٹس بی یا سی کے ساتھ, آپ اس کی تھوڑی سی ہسٹری لیتے ہیں, میڈیکل ہسٹری, اور وہ فوراً آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے کہیں سے دانت نکلوایا تھا, اپنی گلی میں کوئی آدمی بیٹھا تھا اور میں گیا اور میں نے دانت نکلوا دیا. وجوہات دو ہی ہوتی ہیں, ایک تو پیسوں کی فائنینشیل ریزن ہوتا ہے, دوسرا اویئرنیس نہیں ہوتی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا, اس کے بعد جو تکلیف پیشنٹ برداشت کرتا ہے, تو جو بندہ آتا ہے کلینک میں کہ دان نکالنا ہے, اس کا علاج کرنا ہے, تو اس سے پہلے ان کا ہیپیٹائٹس بی اور سی یہ جو دو ضروری ٹیسٹ ہے یہ کرواتے ہیں؟ جی بالکل, جتنے گورنمنٹ آپ کے انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان میں اس میں ضرور ہوتا ہے. جیسے خیبر کالج آف ڈینٹسٹری, ادھر یہ ٹیسٹ ضرور ہوتے ہیں, اور میرے خیال یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے, کیونکہ جب آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایک سیپریٹ. لیکن جنرلی جو آپ کا سوال تھا اس بارے میں یہی کہوں گی کہ جب بھی آپ کے پاس ایک پیشنٹ آئے, آپ اس کو ایز اے پازیٹیو پیشنٹ ٹریٹ کریں, اور اس کے لیے پراپرلی اسٹرلائز انسٹرومنٹ ہی یوز کریں, تاکہ یہ ڈیزیز کو, کیونکہ آپ بچا سکتے ہیں, لیکن ایک دفعہ یہ ہو جائے تو اس کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے نقصان. ٹھیک ہے, جو ماہر ڈاکٹر ہے, جو اتھینٹک ڈاکٹر جو ہم کہہ سکتے ہیں, عطائی نہ ہو, تو وہ دانت نکالتے نہیں ہیں. پہلے نہیں نکالتے تھے, اب بھی شاید نہیں نکالتے ہوں گے, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ تو زیادہ اور بھی اویئرنیس جب آتی ہے تو اس حوالے سے تو دانت نکالنا اگر غیر ضروری طور پر کتنا نقصان دہ ہے. اور اس میں ایک RCT بھی ہے, تو یہ RCT اس کا پھر متبادل علاج ہے؟ آپ کے جو سوال ہے اس کے دو حصے ہیں. پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ دانت نکالنا کتنا ضروری ہے. میرا جواب ہوگا کہ دانت نکالنا ہمیشہ ایک آخری آپشن ہوتی ہے کسی بھی کوالیفائڈ ڈینٹسٹ کے لیے. جب بھی آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے, کیونکہ آپ کا یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح آپ اس کی دانت کو بچا سکیں. اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ دانت کوئی بھی انویسو پروسیجر کرتے ہیں, جس میں آپ کٹ لگا رہے ہیں, دانت نکال رہے ہیں, انجیکشن لگا رہے ہیں, تو آپ پیشنٹس کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں ہر طرح کی بیماریوں میں, جس طرح میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا. نمبر 1 تو یہ آپ کا سوال ہے, میرا جواب یہ ہوگا کہ نہیں, دانت نکالنا سب سے آخری آپشن ہوتی ہے ایک ڈینٹسٹ کے لیے, ایک کوالیفائڈ کنسلٹنٹ کے لیے. سیکنڈ آپ کا یہ کوشچن تھا کہ RCT جو ہے وہ ایک پریونٹیو پروسیجر ہے, دانت کو پریونٹ کرنا, پریزرو رکھنا منہ میں, ڈینٹیشن کو پریزرو رکھنا. لیکن پھر وہی ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ RCT ٹریٹمنٹ از ون آف دا کاسٹلی ٹریٹمنٹس, نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا میں, اور اکثر RCT ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتے. تو جس طرح میڈم ذرا ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے بھی بتائیے, کتنا ضروری ہے اور دن میں کتنا ٹائم ہی ضروری ہے؟ صفائی کا یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ 2 دفعہ دن میں 2 دفعہ, صبح ناشتے سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے برش کرنا ہے. کم از کم جو برش ہے آپ نے 2 منٹ تک کرنا ہوگا. اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو ٹوتھ برش ہے اس کو بھی آپ نے کوشش کریں سافٹ برسٹل والا ٹوتھ برش ہو. جو آپ کی برشنگ ٹیکنیک ہے وہ آپ ضرور اپنے ڈینٹسٹ سے ضرور ڈسکس کریں. سافٹ ٹوتھ برسٹلز والا ٹوتھ برش بہت ضروری ہے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مسوڑوں کی بیماری ہے, مسوڑوں سے آپ کے خون آتا ہے, تو آپ کو بڑا جینٹلی, بڑا آرام سے پراپر ٹیکنیک کے ساتھ برشنگ کرنی ہوتی ہے. لیکن کم از کم 2 دفعہ ضرور کریں. لیکن دن میں اگر آپ کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں تو اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ اگر برش نہیں بھی کریں تو پراپر کلی کریں. اور جو آپ نے میٹھی چیز کی بات کی, تو بچے زیادہ میٹھا تو کھاتے ہی ہے, بالکل, تو اس حوالے سے پھر ان کی دانتوں کے پر توجہ کتنی ضروری ہے, اور ہم دیتے ہیں ویسے ہم نارملی؟ بدقسمتی سے ہم اتنا نہیں دیتے بچوں کی. بچے اسی وقت آتے ہیں جب یا تو ان کو بڑا شدید درد ہو رہا ہوتا ہے یا ان کے دانت
مکمل طور پہ کیڑے سے خراب ہو چکے ہوتے ہیں. اس میں بہت ماؤں کا ایک بہت اہم کردار ہے. میرا خیال ہے جس طرح ہم پولیو کی مہم چلاتے ہیں اور اویئرنیس پر ہم پھیلاتے ہیں عوام میں, اسی طرح آپ یہ بھی اویئرنیس پھیلائیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کی صفائی رکھی جائے منہ کی, اور یہ نہ سوچا جائے کہ یہ دودھ کے دانت ہیں گر جائیں گے, کیونکہ یہ دودھ کے دانت ہی ہیں جو کہ آپ کے جو مستقبل کے دانت ہیں ان کو ایک بیس پرووائڈ کرتے ہیں. تو بچوں کی جی بالکل بہت ضروری ہے. ماؤں کو خاص طور پہ اس حوالے سے اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. رات کو جو ایک ہمارا ہے فیڈر دینا یا کسی بھی قسم کا چینی ملے ہوئی شربت یا دودھ رات کو دینا, اگر آپ دیتے ہیں تو اس کے بعد کتنا ضروری ہے بچے کے دانتوں کو مکمل طور پہ صاف کرنا. ٹھیک ہے. اور آخر میں جو صفائی ہم کرتی ہے اس کو آپ لوگ اسکیلنگ کہتے ہیں, تو یہ بھی سننے میں ہے کہ اس سے دانت کمزور ہو جاتی ہے, اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں, اسکیلنگ اٹ سیلف جو ہے یہ ایک کلیننگ پروسیجر ہے. آپ کے دانتوں کے اوپر جو گند جم جاتا ہے, جو کہ پلاک ہوتا ہے, کیلکولس ہوتا ہے, جو کہ عام برشنگ سے بہت مشکل ہوتا ہے, تو وہ اسکیلنگ کے تھرو آپ اس کو ریموو کرتے ہیں. تو اسکیلنگ ایک بہت سیف پروسیجر ہے, بلکہ یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ ریگولرلی اپنے جو آپ کا ڈینٹسٹ ہے اس سے چیک اپ کرائیں اور اسکیلنگ کرائیں. اسکیلنگ کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ابتدائی کوئی مسوڑوں کی بیماری ہے یعنی خون آنا, تو اسکیلنگ کے ذریعے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں. ډېره مننه ډاکټر سنلین فیروز صاحبه. ډاکټر صاحبه په تفصیل سره په دغه خبرې اترې وکړې. ګران کتونکو پروګرام کې وړاندې دمه کوو چې واپس راشو نو بیا موږ سره نور ایشوز هم دي, په هغې به هم خبرې کوو. مینه پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. د پروګرام په دې برخه کې به خبرې اترې کوو د وزیر اعلی نگران وزیر اعلی چې کوم دی نو هغې ته تېره ورځ بریفینګ ورکړی شوی دی. پاکې ویلی شوي دي چې په خیبر پښتونخوا کې انتخاباتو لپاره چې کوم پولیس نفري ده هغه کمه ده, او 55,000 نور اهلکاران چې کوم دي نو هغه پکار دي. او دغه شان چې انتخابي مهم دوران چې کوم سیاسي قایدین دي د هغې سیکیورټي لپاره 1500 اف سی اهلکار هم پکار دي. آیا دغه چې کوم 3 میاشتې ټایم دی, آئیني وخت دی, په دې کې دغه انتخابات به وشي او که وبه نه شي, په دې به نظر اخلو. موږ سره د ټلیفون د لارې سینیر صحافي احتشام بشیر صاحب موجود دي. احتشام صاحب ډېره مننه موږ له د وخت راکولو. که لږه ته دا ووایي چې وزیر اعلی صاحب خو پرون دا وایي چې دغه پولیس نفري چې کم ده نو هغه کمه ده. تاسو څه ښکاري دغه انتخابات کیږي که نه د تاخیر امکانات سیوا دي؟ جی السلام علیکم ارشاد صاحب. وعلیکم السلام. بالکل پرون چې کوم وزیر اعلی نگران وزیر اعلی اجلاس راوختی و د الیکشن حوالې سره دغه گورنر یو خط لیکلی و وزیر نگران وزیر اعلی ته چې الیکشن کمیشن چې کوم دغه ډیټ غواړي الیکشن لپاره, نو موږ ته وښیي چې د صوبې کې د امن صورتحال څه ده. نو په دې رڼا کې د خپل اجلاس کړی نو هغه کې ټول بریفینګ ورکول شوی د نگران ګورنمنټ ته. نو هغې ته ویلي دي چې دې لپاره دومره نصري پکار وي, دا صورتحال به وي چونکې دې کې قبایلي علاقې هم شامل دی او هغې کې هلته کې صوبایي اسمبلۍ انتخابات به کېږي. نو د ټول صورتحال چې کوم دی اوس جایزه واخیسته او رپورټ چې کوم دی هغه ګورنر ته به پیش کېږي او الیکشن کمیشن هغه ته ویلي دي ګورنر صاحب ته چې روزې کمې دي او زر چې کوم دی هغه عین مطابق ډیټ ورکوي. کوم صورتحال اوس مخې ته راځي لګیا دی. گورنر خیبر پښتونخوا غلام علي صاحب پهلې هم دا خبره کړې وه چې صوبه کې چې کوم دی هغه امن صورتحال ټیک نه دی او دې لپاره موږ سکیورټي جایزه اخیستل پکار دي. نو د په دې رڼا کې چې موږ ګورو نو چې کوم سیاسي صورتحال وګورو, بیا چې کوم امن صورتحال وګورو, نو ښکاري داسې چې ګورنمنټ ته ډیلیینګ ټیکټس به استعمالوي الیکشن ډیلی کول لپاره. نو بل طرف ته چې کوم دی تحریک انصاف د پوزیشن کې نه دی چې الیکشن چې کوم دی هغه ډیلی وشي. دې لپاره هغه په سبانه پېښور کې جیل به تحریک شروع کوي لګیا دی, نن هغه لاهور نه شروع وکړو. نو چې کوم راتلون صورتحال دی روزې دي دغه کې حکومت او تحریک انصاف یو بل مخې ته به راځي. صحیح. احتشام صاحب ګورنر صاحب که موږ وګورو نو هغې بار بار همدغه د صوبې د امن و امان خبره کوي. تاسو خو چونکې ګورئ د ډېر وخت نه د دې پېښور او د دې صوبې حالات تاسو مخې ته دي. کم 2008 دیارلسم اتلسم چې کوم انتخابات شو هغه وخت کې صورتحال څنګه و؟ آیا واقعي دا صورتحال د سیکیورټي حوالې سره دومره خراب دی؟ دغه پېښور کې چې کومه لویه واقعه هم مخې ته راله, نو آیا واقعي دغه جواز جوړیږي چې دغه انتخابات ډیلی شي؟
ارشاد صاحب چې کوم دا خبره کړې 2008 او 2013 الیکشن چې کوم دا دینه زیات صورتحال خراب وتا چې پته د روز پر روز د مارکیټ کې دور هغه ټیم زمونږ دا هغه راي چې مشکل دی چې الیکشن وشي لیکن د دې باوجود چې کوم دا 2008 2013 کې الیکشن شوی دی په دې صوبه کې بلکې پورا ملک کې الیکشن شوی دی نو دا صرف ماته هم دغه ښکاري چې ګورنمنت چې کوم دا ډیرینګ ټیکټس استعمالي نو دې لپاره چې دا لګي روزي پاتې شو لګي نشو پاتې شو د مرکزی حکومت هم کوم دغه خپل ټینور پورا کوي لکه ډیر مننه احتشام بشیر صاحب تاسو په دغه باندې خپل نظر چې کوم دی نو هغه موږ سره شریک کو چې په صوبه کې کوم د امن امان صورتحال دی نو په تیر وختونو کې صورتحال دین هم نور هم خراب او دوی وایي چې موږ ته په هغه وخت کې هم داسې ښکارېدله چې دغه انتخابات به نه کیږي خو بیا هغه انتخابات چې کوم نو هغه په خپل وخت باندې وشو اوس هم ګورنر صاحب چې کوم دی نو هغه وایي چې الیکشن کمیشن دی په دغه باندې ټول مشاورت دی وکړي او دغه مشاورت کې څومره سټیک هولډرز دي هغې د هغې باقاعده د هغې سره مشاورت وکړی شي د هغې نه پس دی او تاریخ ورکړی شي د هغې نه چې کله دغه اول تاسو پهلیاب وزیر صدر مملکت چې کوم دی نو هغه په دې کې مداخلت وکړو هغې په خپله چې کوم دی نو هغه اعلان وکړو د دغه انتخاباتو چې په خیبر پښتونخوا کې به په 9 اپریل باندې او دغه شانې په پنجاب کې به دغه انتخابات کیږي د هغې نه پس بیا الیکشن کمیشن چې کوم دی نو هغې هم خپل اجلاس راوښتلی خو که دغه ټول صورتحال ته موږ وګورو نو د وفاقي حکومت یا چې کوم د پی ډي ایم دلته په خیبر پښتونخوا مرکز کې حکومت دی او دلته په هغې گورنر هم دی نور هم چې کوم نگران کابینه ده په خاص توګه خبرو وکړو نو د ټول صورتحال کې د هغې داسې ښکاري نه چې دغه انتخابات په وخت باندې وشي او دغه ډیلی ټیکټکس چې کوم دی نو هغه استعمالوي او د هغې لپاره دغه د امن و امان صورتحال او یا چې کوم دغه د مشاورت خبره کیږي ګورنر صاحب بار بار دا وایي چې سټیک هولډر سره مشاورت وکړی شي او د هغې په مشاورت سره دی چې کوم دی یو تاریخ ورکړی شي اوس دغه چې کوم عدالتونو کې هم دغه کیس پینډینګ دی ګورو چې را روانو ورځو کې به څه کیږي خو په دې ټول صورتحال کې عوام چې کوم دي نو دغه انتخابات سره د هغې هېڅ سروکار نشته عوام چې نن څومره متاثره دي او هغه صرف د دغه مهنګایي له وجې متاثره دي هغه وایي چې لږ غونتې دي ته ریلیف ورکړی شي دغه انتخاباتو سره د هغې هېڅ نه پکې څه دلچسپي شته او نه په دې صورتحال کې داسې ښکاري چې هغې پکې څه دلچسپي ولري پروګرام کې موږ سره یو بله ایشو هم ده چې کوم د مردان او بنو کې چې کوم سینیټیشن کمپنیانې جوړې شوي دي د هغې بورډ تحلیل شوی دی او د هغې نه پس د دغه چې کوم حکومت و هغه لاړو او دغه بورډ چې کوم دی نو هغه بیا واپس جوړ نه شو نو د هغې له وجې انتظامي مسایل چې کوم دي نو هغه مخې ته راغلي دي او دواړه کمپنیانې چې کوم دي نو هغې د بدترین مالی مسایلو سره هم مخ شوي دي په دې باندې به نظر اخلو په بنو کې او دغه شان په مردان کې چې کوم زموږ همکاران دي د هغې نه به لږ په دې اړه تپوس کوو چې دا وخت هلته څه صورتحال دی ملازمین چې کوم دي د هغې د تنخواګانو نشوالي له وجې نه اکثر هغې هلته احتجاجونه هم کوي اوس تازه څه صورتحال دی په دې باندې به لږ د خپل نمایندګانو نظر چې کوم دی نو هغه هم اخلو پروګرام کې وړه غونتې دمه کوو واپس راځو موږ د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو د ټلیفون د لارې رسه دا وخت مسرت خان آسی صاحب موجود دی د مردان نه د هغې له به د دغه سینیټیشن کمپني مردان په حوالې سره نور معلومات ترلاسه کوو آسی صاحب ډېره مننه موږ له د وخت راکولو که دا راته لږ ووایئ چې دغه کم بورډ تحلیل شوی او بیا واپس جوړ نه شو دا وخت چې کوم دا کمپني ده نو د مالي مشکلاتو سره مخ ده څه به وایئ دغه د ملازمینو تنخواګانې او دغه ټول بیا چې کوم امور دي څنګه پوره کیږي بیا دغه ډېره مننه ارشاد څنګه چې تاسو ته علم دی د مردان چې کوم واټر اینډ سپلای او سینیټیشن کمپني ده د هغې بورډ اف ډایرکټر چې کوم دی نو هغه د صوبایي حکومت چې کوم تېر صوبایي حکومت و په 3 جنوري باندې هغه ختم کړو او دا وعده کړی و چې ډېر ژر به د دې بورډ ممبرانو تقرر وشي خو تر دې دمه پورې دا بورډ چې کوم دی مات دی او تقرر عمل چې کوم دی مکمل شوی نه دی که زه د مردان د واټر سپلای کومه کمپني ده د هغې د ملازمینو حوالې سره تاسو ته ووایم نو دلته کوم ډیپیوټډ سټاف دی نو تقریبا 516 دی چې پکې 12 اپریټران او سینیټري ورکرز او سپروایزر وغیرہ شامل دي دغه شان منیجمنٹ سټاف چې کوم دی نو هغه 19 کسان دي او کنټریکټر سره چې کوم سټاف دی په ډیلی ویجز باندې کار کوي تقریبا 200 کسان دي دا چې میلاو کې د 200 نه زیات
ملازمین جوړیږي چې په دې بورډ کې خپل ذمہواری چې کوم دی هغه ادا کوي. د بورډ کې 15 انډیپندنٹ ممبران چې کوم دي نو د هغوی تقرري اوسه پورې نه شوي. البته چې کوم سرکاري ممبران دي، سیکرټري فنانس دی، سیکرټري بلدیات دی، ډپټي کمشنر دی اور میر مردان دی، هغوی شته، خو دغه کوم انډیپندنٹ ممبران دي د هغوی تقرري اوسه پورې نه ده شوې. د ملازمینو چې کومه تنخواه وه د جنورۍ د میاشتې هغه اوس په دې میاشت کې په 10 تاریخ په 10 سروری باندې هغه هغوی ته ورکړل شوه. خو د کوم ذرایع دي د دغې محکمې د هغوی وینا دا ده چې د دې میاشتې یعنې دا کومه روانه میاشت ده د فروری د دې تنخواه دپاره چې کوم دی نو ادارې سره پیسې نشته. او دغه رنګ هغوی دا هم وایي چې کوم د دبلیو ایس ایس ام ټیمې د مردان چې کومه ټیمې ده د هغې په ذمه باندې د تنخواهګانو په مد کې تقریبا 30 کروڑ روپۍ بقایه دي. او دا پیسې که هغوی ته میلو شي نو کوم ملازمین دي هغوی ته به تنخواهګانې هم بر وخت میلو شي او کوم مالي بحران سره دا هغه مخته کپني نو د هغې نه به هم روځي. او د دې مالي بحران سره سره ډېر لوی فرق چې کوم پرېوتی دی نو هغه په دلته په مردان کې دننه چې کوم د صفایي عمل دی هغه د متاثره کېدو خدشه ده که دا مالي بحران زر ختم نه شو. ځکه چې کوم ملازمین دي ټول غریبانان دي، زیاتره چې کوم دي خاکروب دي، پکې ټیوبویل اپریټر دي، سینیټري ورکر دي. نو په دا موجوده چې کوم په ملک کې معاشي صورتحال دی، کوم د مهنګایۍ کوم لهر دی، په داسې کې د غریبو ملازمینو ته بر وخت تنخواهګانې نه ملاویږي. د هغوی دپاره به ژوند چې کوم دی مشکل شي. صحیح دی جی. ډېره مننه مسرت خان عاصي صاحب. تاسو د مردان نه خبر کړو چې دا کوم مالي بحران دی دغلته نو د دغه بورډ تحلیل کېدو وروستو د نوي بورډ نه جوړېدو له وجې بیا دوی وایي چې په مردان کې کوم د صفایي عمل دی نو هغه هم د متاثره کېدو خدشه ده. په دغه صورتحال کې بیا بنو کې څه حال دی هلته چې دغه بورډ کم تحلیل شوی دی د دغه کمپني چې کوم امور دي هغه څومره متاثره دي. په دې باندې به کوشش کوو زموږ همکار محمد وسیم صاحب سره هلته نه رابطه وکړو. خو دغه چې کوم د دبلیو ایس ایس سیز چې کوم جوړ شوي دي د هغې کار هم دغه و چې دغه د صفایي حوالې سره او د اوبو کوم فراهمي ده د هغې یقیني کولو لپاره دغه په مختلفو لوی ښارونو کې دا کمپنیانې جوړې کړې شوي. خو بیا په دغه 2 ښارونو کې چې دغه صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا کې چې کوم تېر د پاکستان تحریک انصاف حکومت و په هغه کې دغه بورډونه چې کوم دی نو هغه تحلیل کړی شوي. محمد وسیم صاحب را سره د ټلیفون له لارې موجود دی د بنو نه. وسیم ډېره مننه. لږ راته دا ووایي چې دغه کوم بورډ تحلیل شوی دی بل بورډ جوړ نه کړی شو د دې له وجې نه بیا چې کوم دا د کمپني امور دي هغه څومره متاثره شوي دي؟ بالکل دغه تقریبا په بن کې تقریبا د بورډ چیرمن او بیا چې ایگزیکټیو چې کوم هغې ترمنځ د 2 کالو نه دغه یوه رسکشي شروع وه چې په اخره کې دغه نتیجې ته خبره ورسېده چې چیف ایگزیکټیو چې کوم هغه هم لرې کړی شو او بورډ چیرمن چې کوم دی هغه هم لرې کړی شو او بورډ چې کوم دی هغه مکمل ډیزل شو چې کوم ممبران ورسره. نو هغې اثر دغه پرېوتو چې ټول د دبلیو ایس ایس سی بنو چې کوم انتظامي چارې دي هغه هم په ټپه ودرېدلې. یعنې هغه ټول سیسټم ورسره متاثره شو. د هغې فنډینګ چې کوم طریقې کار و هغه نو اوس په دې وخت باندې چونکې هغه ډپټي کمشنر ته هغه ورکړی شوې ده ذمهداري ورکړې شوې ده خو هغه په دې ذمهداري کې ناکامه دی ځکه چې که وګورئ نو تقریبا 4-5 میاشتو نه د دبلیو ایس ایس سی ملازمین چې کوم دي هغه هم په احتجاج باندې دي هغې ته تنخواهګانې نه ورکول کېږي. بیا دغه شان هغې سره یوه مذاکرات ورسره وشي نو په مشکله باندې هغې ته یوه تنخواه ورکړل شي نو هغې نه پس بیا ورته تنخواه د بلې میاشتې نه ورکول کېږي. اوس په دې وخت باندې بیا هم چې کوم یو تحریک شروع کړی شو احتجاجي مظاهرې کړې وې دلې کړې وې په هغې کې 3 میاشتې د دوی تنخواه بنده شوې وه چې په هغې کې بیا د 1 میاشتې تنخواه چې کومه وه تقریبا 52 روپۍ چې کومه وې هغه تقریبا جوړېدلې نو هغه چې کومه ده هغه ډېره په مشکله دوی ته میلاو شوه. نو اوس هم هغه ملازمین چې کوم دي هغه د خپلې تنخواهګانو دپاره در بدر دي یعنی احتجاجونه کوي مظاهره کوي. هغه هم دغه مظاهرین چې کوم دي هغه هم دغه الزام کوي دغه ګیله کوي
چې WCC چیف ایگزیکټیو چې کوم هغه په وخت کې موږ ته تنخواه به هم په وخت ملوي دا خو چې هغه موږ نه تللې او اوس بل چیرمن هم نشته دی نو زمونږ دا ټول تنظیم چې کوم دی هغه خراب شوی دی موږ ته پیسې ملويږي او بل دغه تور هم لګوي چې په کمیټې کې چې کوم منیجران دي 2-3 منیجران دي یعنی افیس عمله دی یادوي چې دوی دا وایي چې هغه ته په لکونو باندې تنخواه ورکول کېږي په لکونو روپیا هغه تنخواه خپل مسلسل خو موږ چې د چا لوجه چې بنو تا کلین گرین ان پاکستان انډیکس ایوارډ چې کوم یعنی د صفائی ایوارډ چې کوم بنو ته ملو شو هغه په موږ وجه باندې ملو شو یعنی موږ کار کوو نو هغه باوجود کوم موږ ته تنخواه نه ملويږي او چې کوم په آفیس کې ایر کنډیشن ته بناسو یا په یخني کې چې هیټرو ته بناسو هغه ته په لکونو روپے باندې چې کوم د تنخواه ملويږي نو ټول تنظیم چې کوم دی هغه دغه سه باندې په WCC کې نن سبا چې کوم دا باندې انتظامی ورته وایو هغه روانه ده دغه ملازمین چې کوم دي دغه تقریبا 300 ملازمین دي چې دغه TMA بنونه WCC ته ورکړل شوی او دغه شان بیا کوګره یو طرف ته د دې تنخواه باندې بل طرف ته چې کوم فیسپې ملازمینو تقریبا 20-22 ملازمین هغه جوړیدل نو هغه کوم WCC عمله چې کومه دا یا افسران چې حکم دی هغه کړی دی برخاست کړی دی دغه شان بیا که WCC ولا او د ملازمینو چې کوم احتجاج کوونکي دي یعنی چې کوم مشران دي هغه هم چې کله به دی دغه احتجاج کوو د خپل تنخواهګانو لپاره نو هغه ته به نوټس ورکړي هغه به معطل کېدل نو دغه صورتحال دی چې هغه صورتحال اوس دې ځای ته راغی چې دغه ملازمین وایي چې موږ د هغه خپل TMA ته چې کوم دی هغه د موږ ته ورکړي ځکه چې زمونږ دلته تنخواه موږ ته نشي راکولی. صحیح دی ډېره مننه محمد وسیم د بنو نه هم تاسو خبر کړو چې دغلته کم ملازمین 300 ملازمین چې کوم هغه TMA نه WCC ته ورکړی شوي وو دوی وایي چې دغه ملازمین اوس دا غوښتنه کوي چې دا کمپني WCC بنو هغې د دې تنخواهګانې نشي ورکولی نو دوی د خپل چې کوم دغه واپس TMA دی نو هغې ته واپس کړی شي او دغه شانتي اوازونه او دغه شانتي مطالبات چې کوم دي نو هغه د نورو پېښور او نور ځایونو هم مخې ته راغلي پروګرام کې کولی شانتي دمه کوو چې واپس راشو نو بیا چې کوم موږ سره اخري شو د هغې به هم خبرې کوو. د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو د پاکستان د دفاع چارو وزیر خواجه آصف صاحب د وفد سره کابل افغانستان ته رسېدلی دی طالبان حکام سره هغې هلته ملاقات کړی دی او هغه دا ویلي چې دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم سټریټیجیک تعلقات دي دا دواړو ملکونو سره سره د خطې لپاره هم فایدهمند دي او هغه دا هم ویلي چې د پاکستان او پاکستان به د افغانستان په تعمیرینو او دغه شان تجارتي راهداریانو په شمول څومره معاملات چې دي د تجارت او نور پای کې تعاون لپاره چې کوم دی هغه پرعزم دی دغه دوره څومره اهمه ده خاص کر په دې موقع باندې په دې به نظر اخلو موږ سره د ټلیفون د لارې دفاعي تجزیه کار بریګیډیر ریټایر سید نظیر صاحب موجود دی سر ډېره مننه موږ له د وخت راکولو که دا راته لږ ووایې چې دغه په دې نن سبا صورتحال کې چې کوم دغه د بارډر نه هغه طرف نه فایرنګ هم کېږي په دې صورتحال کې د خواجه آصف صاحب او د هغې چې کوم وفد دی د هغې دوره څومره مهمه ده؟ ډېره شکریه د پاکستان او د افغانستان چې کوم سرحد دی په هغې باندې خصوصا تورخم او بل طرف ته د کوټیلار کې بلوچستان کې سپین بولدک دا ډېر اهم شاهراګانې دي او په دې باندې د دواړو ملکونو تجارت په ډېره لویه سطح باندې هم کېږي او بل طرف ته د افغانستان نه مریضان د هغې نه علاوه بیلمان او دا وی د تجارت نور خلک هم پاکستان ته راځي او هغه په ډېر تعداد کې دین علاوه کډوال هم راځي په دې لاره البته په دې باندې دوړو ملکونو په منځ کې سفارتي چې کوم یا کوم چې سفري د تاویزات وي هغه خود لیکيږي او داغه مطابق تګ راتګ کیږي لیکن د اتوار پر کوم واقعیا وشو چې کوم مریض را روانو یا هغه سره څوک د خیر ساتلو والاو هغه منې کړی شو چې هغوی سره قضات نه و د هغې په نتیجه کې په د پیر په ورځ په پاکستان باندې سکیورټي ادارو باندې ډزې وشو بیا دغه بند دی د هغې د وجې نه د پاکستان طرف ته 6,000 نه زیات کنټینر چې په هغې کې سبزي یو کابل خوا ډېر سامان چې افغانستان ته ځي او افغانستان په دې باندې پاکستان باندې ډېر لوی انحصار دی هغه بند شوي دي او بل طرف ته د هغه طرفه کویلا یا نور څیزونه چې داسې راځي
جی جی دا ځکه وشوه دا دوره چې کومه ده جی جی دوی دا سرحد خلاصولو د هغې دپاره دواړه طرف ته چې کوم موقف دی ټول الله برادر چې د هغوی د اقتصاد د لارو چوکاټ هم هغه سره دی نو هغه سره دا خبره په ګوته شوه هغوی چې د دې لپاره یو بیل چې د مریضانو دپاره یا د ایمرجنسي دپاره بیل یو دغه لاره داسې کولاو شي چې په هغې باندې په اسانه تګ راتګ کېږي او بل د ټوپک د لارې خلاصولو یا د بندولو طریقه کار غلط دی او درېیمه خبره دا هم ده چې د دواړو ملکونو مفاد په دې کې دی چې بارډر آزاد وي او بل سره تعاون وي او چې کومې خبرې تیرې کېږي هغه په دوی اساسه کېږي البته چې ترهګر کوم دغه علاقه کې دي او د هغه طرفه کاروایانې کېږي او هغه طرف ته د طالبانو نه څه هم غوښتنې په دغه لار کې شوي دي ځکه چې پاکستان وړاندې هم دا خبره په ګوته کړې وه او اوس بیا هم په دغه دوره کې خواجه آصف صاحب په ګوته کړې ځکه چې هغه سره د آی ایس آی چیف ندیم انجم صاحب هم لیفټننټ جنرال ندیم انجم صاحب هم موجود دی او د هغې نه علاوه چې زموږ وړاندینی خاص سفیر چې کوم دی هغه صادق صاحب سره محمد صادق صاحب هم موجود دی جی جی نو بریګیډیر صاحب که د بین الاقوامي تناظر کې که موږ وګورو نو په افغانستان باندې پابندیانې دي ډېرو ملکونو سره د هغې سفارتي تعلقات چې کوم دي نو هغه هم بحال نه دي په دغه صورتحال کې د پاکستان د خارجه وزیر او د هغې سره د وفد او ډي جي آی دغه چې کومه دوره ده نو دغه څومره د طالبان دغه چې کوم حکومت دی د هغې لپاره سودمن ثابتېدی شي پاکستان په رسمي تور او باقي دنیا د امارت اسلامي افغانستان نه دی منلی لیکن د پاکستان دا موقف دی چې دوی به په لوپ کې ساتو انګیج به ساتو او دوی سره زمونږ تګ راتګ چې کوم دی دا د خطې د امن دپاره ډېر ضروري دی او که چېرې دا ونه شي نو دې کې به بیا نور داسې قسمه ډلې پیدا شي یا هغه کوم خلک دي هغوی سره که اقتصادي مقاطعه او د هغې نه علاوه هغوی تنګ شي نو بیا به ترهګرۍ دا خبره بیزي نو یو خو دا ده دویمه خبره دا ده چې هلته اوس حکومت دی هغوی واګې ترلاسه کړي دي او اوس د هغوی پیژنګلو د خطې دپاره او د دنیا د امن دپاره ضروري ده او بل طرف ته د هغوی هم دا ذمهواري ده چې هغوی په دوحه معاهده کې کومې لوزنامې کړې وي په هغې باندې الله بل درآمد وکړي او خصوصا چې د افغانستان ځمکه د بل ګاونډي خلاف استعمال نشي نو دغه کې پاکستان هغوی سره انګیج مسلسل پاتې کېږي او د ټولو نه وړاندې بلکې پاکستان د افغانستان د امارت اسلامي دپاره یو قسم لا سپوکسمین یا د یو سفیر کردار هم ادا کوي صحیح بریګیډیر صاحب تاسو د یو بل خلاف چې کوم ځمکه د هغې د استعمال خبره وکړه چې دغه که بیا موږ وګورو دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم په پاکستان کې کوم د تیرو څو میاشتو نه دا کوم واقعات روان دي د ټي ټي پي له وجې نه نو د هغې دواړو ملکونو ترمنځ فاصلې چې کوم دي نو هغه سیوا شوي دي نو بیا په دې ملاقات سره د دې دورې سره دغه فاصلې چې کوم دی نو هغه کمېدی شي او بیا دغه دواړو ملکونه په دې باندې متفق کېدی شي چې د یو بل خلاف به دغه ځمکه چې کوم د خپله دا باندې استعمالوو ګوره تر څو پورې چې د چارواکو تګ راتګ وي او په هغې کې یو بل سره خبرې اترې وي ناسته پاسته وي نو خبرې وړاندې کېږي هم او په هغې باندې بیا عمل درآمد یا د یو بل چې کوم موقف دی هغه هم وړاندې راځي او یو لار راوځي کله سرحدونه بند وي او تګ راتګ نه وي او مراور وي نو بیا د هغې د وجې نه معاملات یا اشارې چې کومې دي یا ستونزې زیاتېږي کمیږي نه یو خو دا د تګ راتګ فایده دیمه خبره دا ده چې د افغانستان ځمکه هغه کوم لوزنامه کړې ده د هغې مطابق خو په کار نه ده چې استعمال شي لیکن افغانستان حکومت دا هم وایي چې ځینې علاقو باندې زموږ کنټرول نشته دی او دویمه خبره دا هم وایي چې دا د پاکستان خپله ستونزه ده که هغه تحریک طالبان پاکستان سره ده البته د داعش خلاف په دې چې هغوی بریدونه پاکستان کې هم لګي او افغانستان کې هم نو د همکارۍ ضرورت دی او بل طرف ته دې باره کې څه انټیلیجنس شیرینګ هم ضرورت دی ځکه جنرال ندیم صاحب هم په دغه کې شامل دی آی ایس آی چیف بله خبره دا هم ده چې د دې نشاندهي وړاندې هم پاکستان کړې ده او بله ورځ خارجه امورو وزیر بلاول بھټو هم دا خبره کړې وه چې یاره د افغانستان چې کوم ځای دغه ځای کې کوم او هغه ترهګرۍ طرف ته ځي که نو که دنیا دغې طرف ته پام ونه کړو
نو بیا د دغه نه افغانستان ته هم نقصان دی نوري دنیا ته هم نقصان رسي. البته د افغانستان د طرف دی باره کې هغه چې د پاکستان خپل صحیح دی جی. ډیره مننه بریګیډیر سید نذیر صاحب، تاسو په دغه اهم ایشو باندې کوم هغه موږ سره شریک کو چې دغه د پاکستان کم وفد تللی دی چې پاکې د دفاع چارو وزیر خواجه آصف صاحب او د هغې سره ډي جي آی او نور چې کوم مشران دي په دغه وفد کې شامل دي او دغه چې کوم دغه دواړو ملکونو ترمنځ دغه په مختلفو ایشوز باندې که هغه د بارډر بندېدل دي یا دغه شانتې د کلدم ټي ټي پي لخوا دلته کارویانې دي، په دغه ټولو باندې د هغې خبرې اترې او بیا د دغه بارډر بندېدو له وجې چې څومره اثر په خلکو باندې شوی دی، په تجارت باندې شوی دی، ځکه چې دوی هم ذکر وکړو چې 6,000 کنټینر چې کوم دي نو هغه ولاړې دي او د هغې له وجې نه تجارت چې کوم دی نو ډېر زیات تجارت هغه تاجران هم متاثره دي، دواړو ملکونو چې کوم په یو بل انحصار دی نو هغه هم متاثره شوی دی. نو دغه په دغه صورتحال کې دغه دوره چې کوم ده د دغه پاکستاني چارواکو د افغانستان او هلته د هغې سره ملاقات چې کوم دی نو هغې ته ډېر په ښه نظر کتلی کېږي. ګرانو کتونکو همدغه زموږ د نن ورځې پروګرام و. زموږ څومره پروګرامونه چې دي هغه تاسو زموږ په یوټیوب او افیشل فیسبوک باندې هم کتلی شئ او هلته موږ ته خپل فیډبیک هم راکولی شئ. پروګرام ختم شوی دی، اجازت غواړو. الله پامان.